بسم الله الرحمن الله جل جلاله قرآن کې الله فرمایي دو لامو مسلمانانو په منځ کې که جګړه راغله یا جنګ یې راغلی نو تاسو په مابین کې صلح وکړئ دا ستاسو لپاره خیر دی نو دا مسلمانانو په منځ کې صلح کول دا د الله جل جلاله امر دی همدغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې یو مسلمان بل مسلمان ته معافي کوي الله جل جلاله به په دنیا او آخرت کې دی کامیاب کړي او دنیا او آخرت کې به الله ثوابونه به الله ورکوي او ټولو مسلمانانو ته حضرت جناب ولاړ دي تاسو معافي وکړئ موږ ته آخر دعوانا الحمدلله دا کومه جګړه چې هغه ورځ پېښه د الله لپاره معاف کړي یاست هغه ورځ مو په تاڼه کې د مشرانو په موجودګي کې د الله لپاره بخښلي یاست اوس مو بخښلي یو الله دې ته یې راولي راسئ اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين اللهم انصرنا فأنت خير الناصرين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين چې ده پر د خپل زخم باندې او پر د خپل خوش باندې و دې مسیحګانو ته بخښ وکړي دپاره د الله نو د ده ډېر پر ودانۍ وایم داسې خلک ډېر کم دي په نن معاشره کې داسې خلک کم دي چې څوک خوږ دي او خپله وینه بهېدلې او په رایونه سربېره دی د الله دپاره د دې مشرانو دپاره د سپین ږیرو دپاره بخښ وکړي نو داسې خلک د الله پاک موږ ته یې نه ورکوي او الله دې نور هم پیدا کړي او الله دې کامیابه کړي دویم د نور کورنۍ د طرفه د محمد اکا د طرفه هم کور ودان چې خپل جرم یې کړی و او خپل پړه یې کړې وه پر خپل پړه پر خپل جرم باندې توبه وکړله دا کمبلې له ننواتې راغلی دا هم د شکر ساه دی چې څوک ناجیزه وکړي او بیا یې ومني چې ما دا ظلم کړی دی او دا ناجیزه مې کړې ده دا هم ډېره ښه خبره ده ایسان دا په ما دنیا زموږ ته په ماحول او زموږ ته په علاقه کې دا جګړې دا جنګونه دا خامخا پېښېږي نو دا موږ داسې کوشش کوو چې دا جګړې او دا جنګونه به د دې کمبله باندې موږ ته حل کوو څنګه چې د دې کمبلې فیصله وسوله په دې کمبله مجلس خلاص ولو دا نه عدالت دا رقم خلاصوی نه سرکار دا رقم خلاصوی او نه تاڼه دا رقم خلاصوی او موږ دا هر چاته دا خواست کوو که څوک په کلي کې که څوک په محله کې چې داسې کار پېښ شو تاڼې ته توجه مه ورکوو توجه د کلي و مولوي صاحب ته او د کلي و سپین ږیري خبروئ باید د کلي سپین ږیری به دا ځان خبر کړي چې زما په کلي کې نن دا جګړه شوې سپین ږیری دې ورسي د مولوي صاحب دروازه دې ور وټکوي مولوي صاحب یې ځان ملګری مولوي صاحب دې راسي د دې سړي په مشکل دې ځان خبر کړي چې نن پر دې سړي باندې مشکل دی خوش شوی دی جګړه راغلې ده په دې مابینځ کې نو چې دلته د دوه در مابینځ یو کردار هر مسلمان ادا کړي نو هغه مجلس خوشحالۍ لمځي ښایسته کېږي هم د تاڼې سم موږ خلاصېږو په تاڼه اجزانو موږ نه خلاصېږو موږ په دې کمباله به زموږ ټول مجلسونه خلاصېږي او که موږ خپل تاریخونه او خپل مجلسونه د رکشونو که لاندې زموږ به یو مجلس سرکار ته نه اړېږي موږ به دا خپل تاریخونه را ژوندي کوو څنګه نن په ټوله دنیا کې موږ ته یو دا کمبله پاته نور ټول رواجونه موږ ختم کړي ټولو کور ودان شخصا بیا د حاجي صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې دا مجلس خلاص کړي او دا مجلس د خوشحالۍ چې څه وسونه یو غلط فهمي ونه بس الله د جانبه کور د مشرانو ده الله پاک دې زموږ په معاشره کې داسې مشرانو کمي نه